السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی صاحب محترم څنګه یې؟ ښه برابر یې؟ مفتی صاحب تاسو ته مې دا یو سوال درلګلی و چې پیریان په انسان باندې حاوی کېدی شي، یعنی په دې مسلط کېدی شي که نشي مسلط کېدی. د دې په باره کې عقلي وجوهات تاسو ته یا جوابات تاسو ته معلوم دي که نه دي معلوم؟ ساینسدانان یا ساینس پوهانو دپاره ځکه چې نقلي خو موږ سره دلایل ډیر دي، خو عقلي دلایل په دې باندې شته که نشته دي. دوی وایي چې دا دماغو کې یو رګ دی، په هغې باندې پریشر راشي د هغې د وجې نه. نو ما ویل چې که د دې جواب تاسو راکولی شئ نو لږ جواب راکړئ. موږ سره د یونیورسټۍ والا او کالج والا اکثر په دې مسایلو باندې اخته دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مولانا صاحب ته خیر دی، الله دې خوشاله کما. ان شاء الله زه به تاسو له دې تسلی بخش جواب درکوم، خو ډیر سخت مصروف یم. نو مولانا صاحب موږ چې د جناتو د وجود اقرار کوو او دا دیسی ملحدین انکار کوي، نو داسې د جهالت په بنیاد باندې کوي. ځکه د هر یو شی د ثبوت په هر داوا کې د یو شی د ثبوت دوه معیار وي. یو دا چې هغه داوا عقلاً ممکن وي، او دویمه دا وي چې هغه دغه په ثبوت کې تاسو سره یو عقلي رښتونه خبر یا نقلي خبر موجود وي. دا د داوی معیار د لپاره پکار وي دا سيزونه. اوس کرا شو د جنات وجود ته، نو جنات چې ده دا عقلاً هم ممکن ده. موږ د دې ملحدین نه تپوس کو چې تاسو یو دلیل پیش کړئ د جناتو په ناممکن والی باندې، موږ به در سره ومنو. یو عقلی دلیل پیش کړئ. موږ وایو چې د ملائکه وجود ثابت ده، د جنت وجود ثابت ده، جهنم ثابت ده، داسې جنات هم ثابت دي. دغه شاندګي موږ د الحاد په اصول کې دا ویلم د چې یو سیز په پوهه او عقل کې نه راتلل یا یو سیز نه لیدل، د دې خبرې دلیل نه چې دا سیز بسوي باطل به دا بنوي موجود. ډیر سيزونه زمونږ په پوهه او عقل کې نه راځي، بیا یې موږ منو. زمکه دوه قسمه گردش کې 23.5 زاویه باندې خطه ده، زمونږ عقل کې نه راځي، خو بیا یې موږ منو. ولی د بل په خبره موږ یقین کوو. دغه شانته کې د جنات وجود دا هم ثابت دی. بل د ساينس دا طریقه کار نه دی چې د ساينس د مابعد د جناتو وجود چې ثابت دی، دا په مابعد دا د دې تعلق د مابعد طبيعت سره دی. ساينس چې بحث کوي د طبيعتو نه بحث کوي، د ماده نه بحث کوي، او ماده په اړه کې ټول 15% معلومات کړي. ساينس 95% دا لا علم دی. ساينس د 15 کالو بچي دی، نو د 15 کالو بچي په خله خو یقین نه کوي. بل ساينس د تجرباتو نه بحث کوي، او مذهب د غیر مادي امور نه بحث کوي. نو ساينس ته هیڅ حق نه دی حاصل چې دا د غیر مادي سيزونو نه بحث وکړي. د ساينس په پیمانه سره مذهبي عقاید ثابتول دا خلاف عقل خبره ده. ولی د هر یو شی د تللو لپاره خپل علوي د بلډ پریشر د معلومولو لپاره الګه په مزه سبق وي. د بلډ پریشر د معلومولو لپاره خپل اله ده. په د سره ته د بخار او د تبي پیجندل نشي کولای، هغه د لپاره به ترمامیټر استعمالي. دغه شانته کې د هارت د سړو چې کوم اوزار دی، په د سره ته د ګردو علاج نشي کولای. نو د ساينس کې هر یو شی د پر خپل عالم معلومه ده. نو د جنات وجود چې ثابت دي، د عقلي تور هم ثابت دي او نقلي تور هم ثابت دي. عقلي تور خدا سي ثابت دي چې د څنګه د جنت وجود ثابت دي، جهنم وجود ثابت دي، داسې د جنات وجود هم عقلي تور ثابت دي او نقلا په باندې ګڼ دلایل په سره موجود. د موږ د دیسی ملحدین نه تاسو کو چې تاسو یو عقلی دلیل پیش کوي په د جناتو په باطل والی باندې، موږ به در سره ومنو. هر که ساينس تاسو موږ ته رامحته کوي، نو د ساينس دا سره موضوع نه ده. ساينس دې د ماده نه بحث کوي. بیا په ماده کې ساينس سره د دې سره جواب نشته. بیگ بینګ چې کله وشولو ماده پیدا شو، ځکه د ماده پیدا شو، او د ماده نشته، ماده موجود ده. د ماده په اړه کې په خپل ساينس دونه مکمل وضاحت نشي کولای. بل د ساينس دا موضوع نه ده. ساينس نه د مذهب نه انکار کوي، مذهبي عقاید نه اقرار کوي. په زور د خلک را پاسيږي او د ساينس د نظریې سره بس ټکراوي چې ساينس د دین انکار کوي. ساينس د سنم انکار نه کوي.
ساينس تجربات ته وي، تجربات کله کامیابی کنه ناکامیږي. بل د ساينس او د مذهب په مابینس کې څه تضاد نشته. د ساينس طریقه کار جدا دی او د مذهب جدا دی. په مقاله رد الحاد کې موږ د دې وضاحت هم کړی دی. ساينس د طبيعتو نه بحث کوي او مذهب د مابعد طبيعتو نه بحث کوي. ساينس د ماده نه بحث کوي او مذهب د غیر مادي امور نه بحث کوي. د ساينس د تجرباتو ته په مذهب کې تجربات نه چلیږي. د ساينس نظریه بدلیږي را بدلیږي او د ساينس نظریه بدلیږي را بدلیږي او د مذهب نظریه اټل ده. کومه نظریه او کومه عقیده چې د صحابه کرام او هغه زمونږ هم د تر قیامت چې څوره مسلمانان پیدا کی دا بداغیم دي. ګڼو جوهات موږ ذکر کړی دا یو مختصر غونډه کې موږ وضاحت تاسو ته وکړو چې د جنات وجود عقلاً ثابت دی، ممکن هم دی او دغه شان د کېدا د ساينس موضوع نه ده. نو چې د ساينس موضوع نه تاسو په زور او د ساينس په موضوع کې ورننه باسي چې نه عقلي طور پر نه ثابت، ولې نه ثابت؟ ځکه تاسو کوم چې دلیل خو پیش کنه د جناتو په باطل والی باندې یو عقلي دلیل پیش کړي چې جنات وجود باطل دی، موږ به سره ومنو. البته موږ د عقلي طور پر ثابتو چې څنګه چې د نورو مابعد طبيعت سيزونه ثابت دي عقلي طور پر دغه شان د کې د جنات وجود هم عقلي طور پر ثابت دي. دا یو مختصر غونډه کې ما کلیپ وکړ ته ماشومان سبق موږ یو نو چې ان شاء الله سم مکمل شو تفصیلی زبر مکمل وضاحت تاسو وکم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.